بسم الله الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول کریم. زما عزت مندو الله جل شانو زمونږ او ستاسو تمام دنیا د انسانانو او د پیریانو دنیا او د آخرت پوره کامیابی په خپل پوره دین کې ښودل او پوره دین به زمونږ اسو په ژوند کې راځي د حضور صلی الله علیه و آله وسلم مولا مبارک مهنت سره او د ختم د بود په برکت سره مبارک مهنت زما او ستاسو ټول مسلمان ذمہواری ده چا چې دا کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله په خپله بخښه کوي نور به خو ته رابلي په خپله بد نه کوي نور به د بدو نه منع کوي زما عزتمندو چې موږ او تاسو په خپله ښه کوو نور خو ته رابلو په خپله بد نه کوو او نور د بدو نه منع کوو دین زده کوو په هغې عمل کوو بل ته یې رسولو کوشش کوو دا زموږ او ستاسو ذمہواري ده زما عزتمندو نن زه تاسو ته یو داسې عمل ښیم چې ډیر زبردست عمل دی ډیر اوچت عمل دی او دا خلکو دپاره دی چې هغه یعنې داسې بیمار شوي داسې تکلیف او داسې بیماریو ته رسېدلي چې ډاکټرانو د هغه علاج پرېښودی چې دې مریض له نور علاج مه کوئ دې مریض له نور علاج مه کوئ نو زه تاسو ته یو څو یعنې کلمات ښیم چې دغه کلمات وفیرې او دغه شانتې 11 پیرې 21 پیرې موږ او تاسو دا وایو او په دغه مریض باندې دمو او هغه له پې اوبه دمو اوبه ور ورکوو الله جل شانه له دې کلماتو او د دې وظیفې په برکت باندې ولې شفای کامله ورکړي صحت په الله تعالی ورکړي نو هغه کلمات دا دي چې موږ او تاسو هغه زده کړو او موږ او تاسو ته څه بیماري رارسي ځان پې هم دمو او نور داسې سخت بیماران چې ډاکټرانو د هغوی علاج پرېښودلی او ډاکټران ترې ناامیده شوي او موږ او تاسو پې دغه شان مریض دمو الله جل شانو به هغه له صحت ورکوي د هغه کلمات دا دي اسأل الله العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک اسأل الله العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک اسأل الله العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک زما عزتمندو دا کلمات دي دا د داسې مریضانو دپاره دي چې ډاکټرانو د هغو علاج لا علاجه کړی چې د دو نور علاج مه کوئ نو موږ او تاسو له پکار ده چې په خپله هم دا زده کړو عمل پې وکړو او نورو ته یې د رسولو کوشش وکړو نو په دې کې زموږ دنیا هم خیر دی او چې موږ بل مسلمان ته پیدا رسوو د آخرت پکې هم خیر دی او زموږ به هر ستاسو هر یو نیک کار چې موږ کوو د الله د رضا لپاره کوو چې په دې باندې زما نه الله راضي شي په دې باندې زما نه الله خوشحاله شي نو موږ او تاسو یعنې چې مسلمان ته زموږ څونه خیر ورسي د دې لپاره دا په خپل هم زده کوئ او نورو ته یې د رسولو کوشش وکړئ چې زموږ په دې وجه باندې الله تعالی زموږ دنیا ته د آخرت په مرسته کې الله تعالی زموږ نصیب کول توفیق